یو سړی وای راغی کور ته ماسوتن ټیم ښځې نه تپوس کړی ماشومان څه شو ماشومان خو وږي اوس نه وو په کور کې هغه وده دي وایي مونځ یې کړی دی وایي مونځ خو یې نه دی کړی لوږه پرې راغلي وه وده شو وایي راپاڅه و چې د ماسوتن مونځ وکړې وایي سړیه وایي سړی راپاڅې وږي دي وده شوي دي اوس که دا راپاڅي نو بیا به روټۍ غواړي نو بیا به مسلې ماشومان دې پرېږده چې ودی سړی ورته ډېره ښکلې خبره کوي وایي ښځې وایي د رزق ذمه چا اخیستې ده الله وما من دابة في الارض الا على الله رزقها په ځمکه باندې چې څونه زنده سر دي د دې ټولو د رزق ذمه الله تعالی په خپله اخیستې ده او انسان یې سره پیدا کړی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دا انسانان او پیریان صرف د عبادت لپاره پیدا کړي نو ای ښځې زمونږ په ذمه چې کومه ډیوټي ده مونږ له هغه کول پکار دی عبادت به مونږ کوو او د الله رب العزت په ذمه ده مونږ له رزق راکول نو چې مونږ خپله ډیوټي کوو الله به خپله ډیوټي کوي مونږ له به خپل رزق راکوي زمونږ د حصې رزق د الله سره دی مونږ له به یې راکوي نو به هر حال مور دا بچي باندې خفه کېږي خو خاوند هم زورور دی جو ماشومان یې د مانځله راپاڅولي دي چې مانځله یې کله راپاڅولي دي ماشومانو مونځ کړی دی په دې کې چا بهر ور ټکولی دی او ناوخته دی شپه ده چې چا ور ټکولی دی جو دا سړی بهر وروتی چې بهر وروتی دی چې دننه واپس راغلی دی جو په لاس کې یې غټه ټری ده نو ښځې چې لیدلي حیرانه شوي ده داسې دي سړیه وایي دا هغه پلانکي خان ناکړه وي چې دا ځان له استعمال کوي نو خان ته څه پته ولګېده چې مونږ وږي یو وایي خان وی چې زما ملګري راتله ټلیفون یې وکړو چې مونږ درځو او روټۍ تیاره کړه او مونږ 3 کسان یو وایي مونږ چې روټۍ کله تیاره کړه نو د هغه خان ټلیفون راغی وایي هغه وایي چې مونږ پاتې شو او د بل چا میلمانه شو تاسو چې کومه روټۍ کړې ده سم تیار کړي دي نو هغه تاسو وخورئ خپل کې استعمال کوئ مونږ نو مونږ روټۍ خوړلې وه خان وایي نو ما وایي چې چېرته یې سمه بړه کې مې ستا دا کور راغی الله زما په ذهن کې ستا دا کور واچو او زه رالم ستا ور مې وټکو نور نه یم خبر نو هغه ښځه په ژړا شو واقعي مونږ خپله ډیوټي نه کوو او د الله رب العزت نه رزق غواړو د الله نه کامیابي غواړو خو زما په ذمه باندې چې کوم کار دی زه هغه کار نه کوم